अस्सलाम वालेकुम मलګرو عمران خان د قابونه بهر شو. عمران خان په یو صورت کې هم په قابو کې نه راځي ځکه چې د اغاز شاته د پاکستان عوام ولاړ دي او هغه اوس هم د پاکستان د عوامو لاډله دي. نو د دې خبرې جواب ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ چې آیا عمران خان اوس هم د پاکستان د عوامو لاډله دي او کو نه. د خبرې جواب ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ. په کوټه کې د عمران خان خلاف د قتل مقدمه درج شوې ده او بل اړخ سینیر صحافي حامد میر دا ویلي دي چې موجوده پی ډی ایم کم حکومت ته سیاسي جماعتونه دي هغوی اوس هم د عمران خان نه خوفزده دي. ولې ته خوفزده دي؟ او احتجاج احسن دا ویلي دي چې په یو صورت کې هم حکومت عمران خان نشي ماینس کولی د هغې څه وجه ده. آصف علي زرداري بیګا یو ډېره غټه دعوه کړې ده د الیکشن حوالې سره. هغه څه ویلي دي او په سپریم کورټ کې نن یو ډېر اهم سماعت شو د الیکشن کمیشن چې کوم د نظرثانه کیس دایر کړو د هغې حوالې سره. نه الیکشن به کله کیږي د هغې حوالې سره هم نوې اپډیټس په تاسو سره شریکوم او کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی هغوی دپاره عمران خان یو ډېر اهم پیغام جاری کړی دی. هغه پیغام څه دی؟ او په ګلګت بلتستان کې د پاکستان تحریک انصاف خلاف یو سازش ناکام شو. د هغې خلاف چې کومه منصوبه بندي وه او د ګلګت بلتستان حکومت خلاف چې کوم ختمېدو خلاف چې کوم سازش کېده هغه مکمل ناکامه شو. هغه څنګه دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ملګرو ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه چې موږ تاسو ته نوې انفارمیشن وروړو. په دې ویډیو باندې زموږ ډېر زیات ټیم لګي نو لہذا دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو چې عمران خان څنګه بې قابو دی. عمران خان د موجوده حکومت د قابونه بهر دی او اوس د هغه دپاره یو نوې زنجیر تیار شوی دی. د حکومت هر څه وکړل خو په یو صورت کې هم چې کوم دا یو کس دی دا په قابو کې نه راځي. د هغې وجه صرف دا ده چې د هغه شاته د پاکستان عوام ولاړ دي او کوم چې یو جمهوري ملک وي نه په هغې کې چې کوم اصل اسټیبلیشمنټ وي هغه د هغې ملک عوام وي او دې ټیم کې هغه اسټیبلیشمنټ چې دی نه د عمران خان شاته ولاړ دی او عمران خان چې دی هغه د پاکستان عوام ماینس کېدو لا نه ورکوي. او په کوټه کې پرون یو وکیل قتل شوی دی. د هغې وکیل چې کوم د قتل مقدمه ده نو دا اوس د عمران خان خلاف درج شوې ده. دې باره کې یو سینیر صحافي د کامران یوسف هغه دا ویلي دي چې په کوټه کې کوم وکیل قتل شوی دی د هغې قتل په مقدمه کې عمران خان نامزد کول صرف او صرف یو سیاسي انتقام دی بل هیڅ هم نه دی. او اوس مسلسل د هغه خلاف دا کوششونه کیږي چې په یو داسې مقدمه کې هغه پسو شي چې هغه ته بیا خلاصۍ نه میلاویږي هغه ته ضمانت نه میلاویږي او هغه ته سزا میلو شي او هغه مکمل ماینس شي. بل اړخ ته سینیر صحافي حامد میر دا ویلي دي چې یاره پی ډی ایم کم سیاسي جماعتونه دي د 9 مئی نه پس چې د پاکستان تحریک انصاف کم مشکل حالات دي او د هغوی کم خراب حالات دي د هغې باوجود د پی ډی ایم چې کم سیاسي جماعتونه دي هغوی د عمران خان نه خوفزده دي او هغوی سره دا خوف دی چې یاره عمران خان چې کم سیاسي جماعت دی هغه به دوباره په اقتدار کې راشي. بل اړخ ته احتجاج احسن دا ویلي دي چې عمران خان په یو صورت کې هم نشي ماینس کېدی ځکه چې څومره هم د عمران خان ووټ دی نه چې کم مخالف سیاسي جماعتونه دي په الیکشن کې به د هغې سامنه دا کسان کوي او د عمران خان چې کوم ووټ بینک دی نه هغه نه ماتیږي هغه نه ختمیږي او نه په اسانه دا ووټ بینک ختمیږي او که چیرې د هغه خلاف مزید کاروایی وشوه نو یو د همدردۍ ووټ هم هغه ته میلو شي هغه به مزید مظلوم شي. او کله هم چې داسې کیږي یو لیډر سره نو بیا عوامو کې د هغه چې کوم همدردي د هغه زیاتیږي او کم کسان چې د هغه خلاف وي نو بیا هغه هم هغه له په الیکشن کې ووټ ورکوي نو یو د همدردۍ ووټ هم هغه ته میلاویږي. نو احتجاج احسن اوس دا ویلي دي خو د عمران خان خلاف داسې مزید څه کاروایی وشه نو بیا به هغه ته د همدردۍ ووټ هم میلو شوي. کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی نو هغې دپاره عمران خان یو ډېر اهم پیغام جاری کړی دی او هغه پیغام دا دی چې عمران خان دا ویلي دي چې کم کسان عهدې پرېږدي یا پارټي پرېږدي هغه زما دپاره یو شان دي ځکه چې ډېرو کسانو دا ووایي چې یاره مونږ پاکستان تحریک انصاف حصه یو خو چې کم عهدې مونږ ته میلو دي مونږ هغه عهدې پرېږدو لکه اسد قیصر تاسو والی یا پرویز هټک والی نو دوی دا ویلي چې یاره مونږ صرف عهدې پرېږدو نور په پارټۍ کې مونږ به یو. نو هغې دپاره عمران خان اوس دا پیغام جاری کړی دی چې یاره کم کسان عهدې پرېږدي یا پارټي پرېږدي هغه زما دپاره یو شان دي او که چیرې دوی بیا واپس په پارټۍ کې راځي هم نو دوی به په هغې عهدو باندې بیا زه نه بحالوم هغه عهدې به دوی له زه نه ورکوم چې کومې عهدې دوی سره مخکې وي ځکه چې د دې نه مخکې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا صدر و هغه پرویز هټک و او اوس د خیبر پښتونخوا چې کوم نوی صدر نامزد شوی دی د پاکستان تحریک انصاف نو هغه علي امین ګنډاپور دی. نو کوس پرویز هټک دوباره په پارټۍ کې راځي نو بیا به عمران خان داسې نه کوي چې علي امین ګنډاپور به واپس د صدارت نه
اخوا کی الیکشن ملتوی چې کوم کیس ته نظرثانه کیس چې دایر شوی نو هغه حواله سره نن یو ډیر اهم سماعت شو او چیف جسټس دا وی چې کوم موږ د انصاف دا کار کوو نه دا د مولا کار دی یعنی د الله پاک کار دی په 90 دینه کې چې کوم انتخابات دي هغه د آئین تقاضا ده او په 14 مای باندې چې کوم موږ د انتخاباتو فیصله کړې و په پنجاب کې هغه فیصله برقرار ده هغه موږ واپس نشو اغسته او الیکشن کمیشن لومبي د 8 اکتوبر تاریخ ورکو او بیا د 9 مای چې کوم واقعیات شو 9 مای چې کوم واقعیات شو د هغې نه پسې دا وویل چې یاره حالات اوس چې دي نورم بدل دي او الیکشن کمیشن کې دا صلاحیت پکار دی چې حالات هر څنګه وي نو دوی کې دا صلاحیت وي چې دوی انتخابات کولی شي او حکومت د سپریم کورټ مخې ته احتجاج وکړو نو آیا د دې احتجاج مقصد چې دی هغه د انصاف په لاره کې رکاوټ جوړولو او کونه کومه درنه چې پی ډي ایم ورکړې وه یو څو ورځې مخکې د سپریم کورټ مخې ته نو هغې طرف ته اشاره کوله بل اړخ ته چې کوم د الیکشن کمیشن دا نظرثانه سماعت دی نو دا 13 جون پورې ملتوي شو او مزید به انتظار کیږي چې یاره کوم 14 مای فیصله نه ده منل شوی نه دی خلاف د حکومت خلاف سپریم کورټ د الیکشن چې کومه توهین عدالت کاروایی ده نه هغه به کله کوي په ګلګت بلتستان کې د پاکستان تحریک انصاف خلاف یو ډیر اهم سازش ناکامه شو دوی دا کوشش کو چې یاره الته هم چې کوم وزیر اعلی دی هغه تبدیل کړي شي خو د هغې نه مخکې چې کوم سپیکر دی د هغه خلاف عدم اعتماد شو او اوس چې کوم نوی سپیکر منتخب شو هم د پاکستان تحریک انصاف دی او هغه 21 اوټه چې دي هغه په حق کې رالل نو چې کوم الته اکثریت دی هم اوس هم پاکستان تحریک انصاف سره دی یعنې د هغوی چې کوم اکثریت دی هغه هلته برقرار دی او چې کوم هلته یو سازش کېده چې یاره دې ځای وزیر اعلی دی تبدیل کړي شي نو هغه اوس نشي تبدیلېدی بل اړخ ته آصف علي زرداري بیګا یو ډېره غټه دعوه کړې ده هغه ویلي دی چې د پاکستان بوس زیم یعنې فیصلې به زه کوم او هغه دا ویلي چې کله زه په جیل کې وم نو ما په معیشت باندې ډېر زیات کتابونه لوستلي دي او د پاکستان چې کوم ذخایر دي نو هغه به زه 100 ارب ډالر پورې بوزم او کارکنان د صبر کوي د صبر به موږ ته هغه میوه میلاویږي چې د کمې موږ تصور هم نشو کولی او تاسو به د هغې اندازه هم نشئ کولی یعنې بلاول بوټو چې دی هغه راتلونکي وزیر اعظم وي او چې کوم زموږ ټول غمونه دي نو هغه به لرې کړی شي او الیکشن به هله کېږي چې کله زه غواړم یعنې دا یو ډېره غټه دعوه بیګا آصف علي زرداري کړې ده او دې نه پس چې کوم یو سوال اوچتېږي چې آیا دا فیصله به د یو سیاسي جماعت سربراہ کوي یا د پاکستان آئین مطابق په الیکشن کېږي او دا فیصله به د پاکستان ادارې کوي الیکشن کمیشن به کوي سپریم کورټ به کوي یا نورې کومې انتظامي ادارې دي دې حوالې سره چې کومې فیصلې دي هغه به هغې کوي که نه دا به آصف علي زرداري کوي نه دا هم یو ډېر غټ سوال اوچتېږي ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي څومره هم اپډیټس وي هغه به تاسو سره په دې پیج باندې شریک کوم دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان